وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. سورة النساء شروع مقصد بیان سلو امور لا احکاماتو چراغی بنافذ کول سرا معاشرے کے امن و اصلاح راجی کدا احکامات نافذ نشو نو فساد و پیدا کیگی. سورہ پدریو حصوں کے تقسیم اولنے حصہ 57 آیتونه وه په دې کې 8 حکمونه بیان شوي بین الرعیت 58 134 پورې دویمه حصه شروع وه په هغې اوله حصه کې 16 احکامات بیان شوي بین الرعیت دویمه حصه د 58 نه 134 پورې وه په هغې کې 8 حکمونه بین الرعی و رعیت او دریمه حصه کې د دریو فرقو بیان دریمه حصه شروع وه تر دې ځایه څه زواجر بیان شوي دریو ډلو کې. وإن من أهل الكتاب اهل کتاب د زواجر شروع د آیت نمبر 151 شروع شوي. ومن أهل الكتاب يقين بعض الكتاب ولونا إلا ليؤمنن به أو ندي بعض الكتاب ولونا مگر ایمان بروی به کے ضمیر چاہتا راجع ہے. علماء گن توجیحات کئی به کے ضمیر راجع ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. قبل موته مخکې د مرګ خپلنا بعضې کتاب والا هغه به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي د مړېدو نه مخکې چې دی کله دنیا نه ځي نو دی به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي. یا دویمه توجیه کوي الا لیؤمنن به مخکې په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام ژوندی دی او په ایمان راوړي. عیسایان چې څومره هم دي دی به عیسی علیه السلام خبره ومني. بیا اهل کتاب حدیثو کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عیسی علیه السلام په دنیا ته راځي دجال به ختموي وجني به صلیب به ماتوي خنزیر به وجني او جزیه ټکس دا به ختموي. بله توجیه په دې آیت کې دا کوي الا لیؤمنن به مگر ایمان براوی او دا کوي حضرت اکرمه رحمت الله علیه دا به تعبیر تیر شوی دی. هغه وایي لیؤمنن به ایمان براوی به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یعنی اهل کتاب په
سود با یهودیان کو ننو په دنیا کې اول نمبر سودیان هغه یهود دي. اول نمبر سودیان هغه یهودیان دي په دنیا کې. نو الله واخذ امور ربا او سبب رسول استدلا وقدره عنها او تعليم سكت ایمانا گریشو دا رسول سننا واکلهم اموال الناس بالباطل او سبب خراب دی مالو دخل قلب باطل کو باطل دغی کو خلق مالون د چرو هر کلمنا خلق مال کو کلا پیماوتو باندې کله په شومو په زیارتونو کله په یو طریقه او کله په بل طریقه. واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ننو هغه چاته یهودیان سود کوي، یهودیان ژوندان سودونه کوي. دا ولې څومره سخت شوي دي؟ هغه مخکې راغلی چې راغلی و ډبل شاه پیسې ډبل کړي، هغې کې خیال نه و ټول مریان مفتیان غټ غټ مفتیان پکې ملوث وو او هغوی له پیسې ورکولې، مطلب 50 پیټر په یو ملا راجمع کړي، نو هغه یې پکې شپږ وکړه، بیا هغه نه ورکړه، باقي به یې موله واخیستې. نو ټول سود و او د یې کولو اوس هم هغه کمپنیانې راځي عجیبه عجیبه نومونه یي او تاله به فتاوې درکړي، وایي یاره دا فلاني مفتي فتوا لیکلې ده، نو چې فلاني مفتي په لعنت شوی دی نو زه په هغې کې څه کولی شم؟ قرآن خو وایي دا حرام دی، سود دی، او ته وایې چې مفتي فتوا ده. نو دا څه دی؟ هماغه یهودیان دي که نه. واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. او واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین لپاره کافرانو منهم د دوی نه عذابا الیما، عذاب دردناک. ګوره څه ویلو؟ یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. آیت نمبر 151. هلته ویلو که نه تپوس وکړي ستانه، غواړي ستانه کتاب والا چې راولېږلی شي په دوی باندې یو کتاب دپاره نه. یو کتاب ولې نه راځي؟ دا کتاب په مونږ ولې نه رالېږي که مونږ د کتابي شکل کې ده؟ نو یو سوال شوی دی او ګوره څومره ګردونه یې ولې راوباسل دی له الله بیا ګناه نه معاف کوي، لکه دې د زد انادونه خلاف کولو. لکن الراسخون، لیکن هغه کلک خلک بعضې پکې سم هم شته، دا نه چې ټول ګنده دي، لیکن هغه سم خلک فی العلم، هغه کلک خلک په علم کې منهم د دوی نه، لکه عبدالله بن سلام رضي الله تعالی عنه، دا په اهل کتابو کې یهودو کې دا ډېر لوی شخصیت و، د مسلمان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و. والمؤمنون وعام مؤمنان یعنی انبیاء یؤمنون ایمان راوړي بما هغه کتاب، یعنی په یهودیانو کې ډېر کم کتاب مني، اکثر یې نه مني. یؤمنون ایمان راوړي بما انزل الیک، په هغه کتاب چې رالیږلی شوی دی تا ته، وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو چې رالیږلي شو مخکې ستا نه. والمقیمین الصلاة، او جاري کوونکي د لمونځ، والمؤتون الزکاة، ورکوونکي د زکات، والمؤمنون بالله، ایمان راوړونکي په الله باندې، والیوم الاخر،
बाकी के सिर्फ और सिर्फ फजाइल दी आई के गैर निश्ता शिर्क निश्ता नो मसले इख्तिलाफात निश्ते सिर्फ फजाइल इबादत फजाइल द्वेम किस्म दवाई नूह अलैहिस्सलाम न शुरू दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम होए दार किस्म हो चले के मसाइल माल हिजरत बिदून जिहाद मसाइल माल हिजरत बिदून जिहाद मसाइल हिजरत पक्यो कुछ जिहाद पक्यो मसाइल लेकिन नूह अलैहिस्सलाम मसला बयान नहीं करा इख्तिलाफात आ गई हिजरतों को किशर है वो जिहाद न और ट्रेन के समय अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नवाए तो नबी अलैहिस्सलाम को ही चली जाएगा अगर वो मसाइल होंगी फजाइल होंगी हिजरत होंगे और माल जिहाद उनके कि वो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर अमल को जिहाद करो नबी अलैहिस्सलाम जिहाद न कोल नूह पत्रे के समाला यो फजाइल यो से फजाइल वे किस्म चिकम दवाई पारी के फजाइल मसाइल और माल हिजरत बिदून जिहाद और त्रेम वही माल जिहाद इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन यकीनन मुंगा वही करता था कमा औहैना लका संगा चे वही कमे मुंगा नूह अलैहिस्सलाम का नूह पैगंबरान का पज़ा बना वो कहना नूह अलैहिस्सलाम वही तजबीह नबी अलैहिस्सलाम तो वही तजबीह नूह अलैहिस्सलाम से वही वही जका कि नूह अलैहिस्सलाम को शिरक न हो दगा दौरान जो दी सिर्फ फजाइल मसलो अगा फजाइल अगा बयान जदा मुझो रोजे वगैरह खैरात ज़कात कुछ कल नूह अलैहिस्सलाम राज़ी नो दर वक्त यो फिंजो औलिया नेकान खलक वल सुआ यऊस और नसा दर वफात इमाम बुखारी लिखली नूह अलैहिस्सलाम नमक के लिए वफात शु शैतान गाले कौम खफले कौम वाले खफे वाले पस्मीना जामा के खफे तस्मीना गिरेला पटके वाले कोंगी लाश के लावे वाले खफे बिजुम मिला उलिया वफात शु भी पस खफे वे खदवी पस खफे माया सदा सुनतम जली मुजस्समे तैयारी कम लखबड़े पटका होके बाज़ आयत के राजी है तस्वीर ने वगैरह तैयार कर नो आगे बाबू तक कतल खुशहाली दर बाबू लगा खलक वफात शु आइलम कम शु बची गाल नवे नस्ल गाल या खुद दीन का खबर नो शैतान भी आगा गले वली इबादत में कोई सवाल बदल शु तासवली इबादत में कोई जिद चाहू कोई चिचा मस्तास मुशरान जो बदल चाहो तागियो कहीं करना वे आगे बदल चाहे इबादत को वे ददा औलिया और इबादत के को करना खा मसले शुरू शो दे पिंजो औलिया और इबादत ने शो दौरान के अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम का उलेगा आग मसला शो का अगर तला किताब आओ अगर नशे शो को ज़कवाई चिस्ता का नूह अगर वही नूह अलैहिस्सलाम तो नूह के राजी इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमका मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या कौमी
دعوتهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نور السلام راغله دکو کوجیا قوم عظما قوما دریو لا بندگی کوي آغا خبر کم چې نور السلام کولا چې ان عبد الله دریو لا بندگی کوي اګه خبره مسیح کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا قوم یا ایها الناس قولوا لا मैदान
चटनी कमा नबी अलैहिस्सलाम वइना वइना दा जमा कौम दे जदी फतवा संग कमा नबी अलैहिस्सलाम नबी पाक दुआ की उजुल मुमिन का कोफो ऐ अल्लाह नबी रिवायत के गाजी सालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
الرسل وذلك پیغمبراننا وكان الله عزيزا حكيما دلا غالب وخاوند حکمت لكن الله يشهد لیکن اللہ دا بیان کئی گواہی کئی بما انزل الیک پاغ کتاب چرا لبن لیتا تا انزله بعلمه غالی گلے دے پخبر معلومات سرا ویر قرآن دے بوجھ راولی ویر یا بسکول سبق کوئی یا بعد درس قرآن سبق کوئی یا ترجمہ کوئی یا بسکول کالج کوئی وی ذکر ڈبل پہ بویا وی بیا پر سر بوجھ راضی لیونے وشی سورجی وی سبق پہ ہونا وائے قرآن عملی بچو یا دنیا نوزگار شوئی بیا وکی کرے چی بڑا شی اللہ وینانا انزلہو بعلمی غالی کرے لے پخبر معلومات سرا قرآن سر تعلقی کنا اللہ کتاب سر اچھا تعلق شیعہ خبر یاد سا اللہ نخبر کاغذ سکول کی کاغذ کالج کی کاغذ یونیورسٹی کی کاغذ محکمہ کی کاغذ دکان کی کاغذ ہر ځای کی ہر یو کسب داغی ہر یو زگی دا معاش کرا وابستی و آغا اللہ نخرا ہوئی چل اللہ کتاب دا اب سینے کی گوئے وادیس کی راضی اللہ نبی فرمائی ورز قیامت بھئی دا قرآن صاحب قرآن دا ملائکہ جہنم تروان کی ملائکہ جہنم تروان کی بھئی وی خونزو جہنم تا اللہ بوئی ہے بنائے کو تل پسینے کی را قرآن مال دینا نوے خیشی زن صدیل کم دینن جہنم کا پوزا دا قرآن دینا پسینے کی مال دینا نوے خیشی قرآن کوئی زدن والا ہو کتاب انزلناه الیک مبارک کتاب انزلناه الیک مبارک برکات والا دے برکتنو نڈکو کم سینہ کے گالو برکات والا شوا کم کور کے بیان شو برکات والا شو کم علاقہ کے بیان شو برکتنو والا شو گوگا وہی حدیث کے راجوی بیمار کم کور کی مجھنے کی گی سہر مجھنے کی سروے خوبنا آگے سرا کول کی نوست ہوئی گی چی مجھنے کی ساتھ نو قرآن چی بیان چی لگے مجھنے کو نوست دے نو سوچو گا قرآن چی بیان چی لگے برکت کو بیا سمگی دیو عبادت چی در قرآن مخیط لگے حیثیت نیشو مجھو دیر میں عبادت دے اور در قرآن مخیط لگے حیثیت نیشتا اگر دیر لان دے در قرآن نا نو چی اگر نیشو نوست پڑی چوشی برکت رازی نو سوچو گا چی کم کور کی اللہ دا کتاب بیانی کی التا بسوں گا برکت دور نہیں اگر کسی بسوں گا برکات بھی اگر علاقہ کی بسوں گا برکات بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ولی کریش پر کتاب کی وی کما علاقہ کی چی کم کور کی چی موز نکی گی وی سلویخ کورا دیخوا و سلویخ کورا دیخوا اگر بسر منحوس لگی اگر کور سر خوشا کورنم منحوس شی نوچی دا قرآن دا وجنا تا سوچو کا برکتونو وصول برکات سی اللہ اکبر قرآن بمرا برکات تی دیکھ برکات تی ویک برکات تی نوچی ستا تعلق اللہ کتاب سری تب اللہ نزلی لگی اللہ بتا نرسوا گئی اللہ بتا دنیا کے سپک نراولی اور شرط دادے چستا تعلق و قرآن سرم کنا سنا سا وقت قرآن تورکے والملائکة یشهدون اور ملائکیوں دا بیان کی ملائکیوں دا گواہی کی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کافی خاص اللہ شہیداً گواہ کتنا نمانی چھ قرآن آسان دے تو بھائی قرآن گران دے دیر گران
شي چې قرآن آسان دی، قرآن آسان دی، قرآن ګران نه دی. قرآن خو عام بنده ته رالیږلی و. قرآن خو یې ګوره د ماشوم ته د پیلې کلاس هغه ته ته د 10م جمعات کتاب کښېنې او یې پوهېږي نه پوهېږي ګڼ نو هغه به په هغې کې سبق څه ووایي، هغه به مخکې پروموټ څه شي. هغه نه خو د اول جمعات کتاب ورته کښېنه چې هغه پرې پوه شي، د هغه د ذهن مطابق کتاب دی. نو هغه به هغه ووایي زده به کړي نو مخکې ورځي. نو قرآن چې ګران و نو الله بیا جنت او د جهنم معادله سره کوله. پوهېږي په دې نقطه چې قرآن ګران و نو الله بیا جهنم او د جنت دا خبرې بیا سره کوي چې چا دا کتاب و نو جنت ته ورځي او چې وینه وي جهنم ته ورځي. عمل وکړو جنتي دی، عمل ونه کړو جهنمي دی. نو چې قرآن کې دا وي نو بیا دا جنت او جهنم سره کوو. مطلب دا دی چې قرآن ستا دپاره رالیږلی دی، آسان دی، ته پرې پوهېږي. خو شرط دا دی چې د پوهې کس نه ووایي او په اخلاص ورته کښېني، په سینه کې دې بل څه ګنډئ. زجر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله، یقینا هغه کسان چې کفر یې وکړو بند شو، بند یې کړل خلک د الله د کتاب نه. صد لازمي دی، متعدیم دی، خپل هم بندېږي نور هم بندوي. وایي قرآن له مزې دا ګران کتاب دی. کله وایي دا دیوبندیان دي دی له مزې، کله وایي دا پنجپیریان دي دی له مزې، کله وایي وهابیان دي دی له مزې. عقیدې خرابوي، غلطې عقیدې راولي. کله کنده دیوبند اول دی که قرآن اول دی؟ شاه ولی الله نور الله مرقده اوس پرېږ شوی دی هندوستاني عالم. نو تا نه تپوس کوم هغه مسلمان و او عالم و، ډېر لوی عالم و، ډېر لوی ولي و د الله. نو دی هغه جنت ته نه ځي. هغه دیوبند کې نه و، دیوبند سره نام و نشان نه و. د دیوبند چې بنیاد چا ایښی هغه د هغه نیکه ملا نه و پیدا. شاه ولي الله په وخت کې د هغې د سره سرونه د شاه ولي الله په دیوبند دا به جنت ته نه ځي که نه هغه صحیح مسلمان نه. یا بریلیان وایي چې بریلی نه دی نو وایي دا مسلمان نه دی. نو چې بریلیان نه وو هغې نه مخکې کوم مسلمانان وو هغه به جنت ته نه ځي. څه خو ټیک شو دا یو مدرسه وه، یو جامعه وه، خلکو پکې سبق ووایي، هغې ته نه راغلل، هغې نه علم حاصل کړو بعض خلکو. نو هغې ته دیوبندیان ویلی شو. پوهېږئ هغې هلته نه علم حاصل کړو. نو زه د هغې یو ځای شو مشرب او مسلک یې هغه شو. خو دا خو نه ده چې ته دین هغه هغې پسې وتوې چې بس دیوبندی دی نو جنتي دی او که نه دی نو بس جهنمي دی. بریلی وایي نه که بریلی دی نو جنتي دی او که نه دی نو جهنمي دی. دا معنا به وایي دا غلطه ده، ستا فلسفه مکمل غلطه ده. ولې چې قرآن باندې عمل وکړو، قرآن باندې پوه شو دا جنتي دی. چې قرآن باندې ځان پوه نه کړو، په قرآن یې عمل وکړو نه کړو، دغه جهنمي دی. اصل چې کوم بنیادي کوم خبره ده هغه د قرآن ده. که بریلی دی، که دیوبندی دی، که وهابي دی، که پنجپیری دی، که هر څه کې دی، که هر یو مسلک کې دی، که هر مذهب دی، خو چې قرآن باندې عمل شته دغه جنتي دی. که قرآن باندې عمل نشته دغه جهنمي دی. په دغه لنډه کلیه ده. قال ضلوا ضلالا بعیدا، په تاکید سره ګمراه شو، ګمراهۍ لرې کې. ان الذین کفروا وظلموا، یقینا هغه کسان چې کفر یې وکړو او زیاتې یې وکړو، لم یکن الله، چېرې نه دی الله، لیغفر لهم، چې بښنه وکړي دوی ته، ولا لیهدیهم طریقا، او نه دی الله چې وښیي دوی ته لاره د جنت، الا طریق جهنم، مګر ښیي ورته لاره د جهنم، خالدین فیها ابدا، همیشه وایي په دې کې همیشه. جهنم کې وایي ولې کفر یې وکړو، قرآن یې ونه منو. ګوره جهنم ته ولې لاړو، قرآن نه انکار. وکان ذلک علی الله
लातो द मनातो द उज़ा इबादत शुरू, द राम द सीता इबादत शुरू, द नूह इबादत शुरू, द ईसा द उज़ैर अलैहिस्सलाम इबादत शुरू, पूरी दुनिया के बंदगानों बंदगी शुरू हुआ। अल्लाह वे पैगंबर में औले को बिलहक़ दीन पारा चे हक़ सरगन शी में रब्बिकुम जानिबा रबस्ताज़ुना फ़आमिनू खैरन लकुम, ईमान पे आओ खैरन लकुम खबर काना मौजूद करे यको खैरन लकुम शिव वस्ताज़ुने पारा व इन तकफू दे पैगंबर बानी ईमान गाओ ओ अल किताब ओ खल्को ओ दुनिया उसीदुन को ओ ईसायानो ओ यहूदियानो ओ हिंदुआनो ओ सिखानो ओ मजूसियानो ओ पूरू दिनों वालो या अय्युहन्नास ओ पूरू खल्को ईमान गाओ बड़े पैगंबर बानी खैरन लकुम शिवा वरता सुद पारा व इन तकफुरू औ कतासुना शुक्रियो करा इनकारों को इन लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, यकीन खास अल्लाह पे इख्तियार की आगा छिपास मामू की खास पागा अल्लाह दे आगा छिपगली आगा छिपकली कते इनकार के न अल्लाह बरकत कमे नगासी स्थापित कार बानी दल्ला मलकियत कमे नगासी स्थापित कार बानी दल्ला मलकियत ज्यादा कते इनकार हो के उस्ताद ज़किया अलैहिस्सलाम अल्लाह बाची व कमशी और कते उमन अल्लाह बाची व ज्यादा शी ना ज्यादा। बुखारी शरीफ की रिवायत है नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम फरमाए हदीस कुदसी है या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अतका कल्ब रजुलिन वाहिदिन मा ज़ादा फी मुल्की शैआ। और तमा बंदगानो सासो वलनी सासो गुस्तुनी सासो मखनी वाखिरनी इंसानानो जिन्नात दा टूल राजमशी और दा यो ज़ुल्म वाइची टूल सेमी मुसलमानान शी पूर्व ची अल्लाह मदद नो खत्म शी टूल सिर्फ या अल्लाह मदद चाहिए नमाज़ रफ़ी मुल्की शैआ ज़ुमा बादशाही की जाते निशी गाउसने चला सब बादशाही आगने रहा अगर बेइंतहा सब ईमान पर अल्लाह सब बादशाही जाता है वया इबादे और ज़ुमा बंदगानो लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अफजर कल्ब रजुलिन वाहिदिन मा नक़ज़ फी मुल्की शैआ। दरकूल सासो अवलनी उसनी इंसानानो जिन्नात दरकूल राजमशी और यहुजुल काफिशी नुमान कसफी मुल्की शैआ तला बचाए की कमे निशिवा मना होता था मुख्ताज न ले अल्लाह की करते उमन ने सो करतो न मने सो व इन तकफुरू फइन लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। दिल्ला पूया वे मत वाला या अहलल किताबे ओ किताब वालो ब्याजा ला तगलू फी दीनिकुम गुलू मत कोई बदीन की जाते मत कोई बदीन की वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्ला अल हक़ औ मुआई पल्ला बाने मगर मुनासिब अल्लाह ला तगलू फी दीनिकुम दुए मंसूर के इमाम सुयूती और तफसीर कबीर के इमाम राज़ी के दिल मुंज़िर रहमहुल्लाह पावाला और इमाम इब्न क़तादा रहमहुल्लाह ने नकल की वही काला ला तब्तदिउ फी दीनिकुम ला तगलू माना के इब्न क़तादा चिला तब्तदिउ फी दीनिकुम बिदअत मत कोई बदी खपल के गुलू से बिदअत निकालना ला तब्तदिउ फी
या इमाम राज़ी ला तग़लू फी दीनिकुम ला तसिफूहु लिल-ग़ुलूइ फी बदनिल इंसान ला तसिफूहु लिल-ग़ुलूइ फी बदनिल इंसान वही गुलूम कवई वही डाला दामो डाला पबारे के जागरे इंसान पबारन के गुलूल कई आकिदल गुलूल मत साजवई दाने शकीदल गुलूल को मत कि अल्लाह रागले ने बड़े ईसा अलैहिस्सलाम के गुलूल खुदा की मत साजई ला तसिफूहु लिल-ग़ुलूइ फी बदनिल इंसान इमाम राज़ी तफसीर कबीर की इन्नमल मसीह यकीन मसीह अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह पैगंबर अल्लाह ने पैगंबर अल्लाह व कलिमतुहु हुक्म अल्लाह अलकाहा इला मरियम जोले उदिना मरियम बीबी था मरियम बीबी ले वरकर व हुकुम मिनहु औ हुक्म अल्लाह ने तरफना इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम मुफस्सिरीन लिखी तीर सददाए कुरान की आयत जुमला ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलीमुहु अलकाहा इला मरियम गुज़ोले उदी लगा इला मरियम मरियम बीबी था वरूहुम मिनहु हुक्म अल्लाह की तरफना मिन तबलीगियत min tabliğleri de nedir? Bazıları bu ila min şeyler tabliğiyeti. Katawa ce ruhun minhu da Allah da tarafna yani da Allah ruhu no biya fasada da sure ce a nan martera ke biya mana ke biya fasada razi da ke mana da tarafa da Allah hukum fa aminu billahi ma rawi Allah bande wa rusuli ya bagambagano da Allah wala taqulu thalatha aw mu'ajjal adri intahu man shay khayran lakum shiwa barakazu da bara inma Allah yaqin Allah jale ilahuma ila jadwali yakiyo subhanahu ta'ala وكفى بالله وكيلا كافر خازنا وكيلا
वजीरन जिम्मेदार लयसन के बल मसीह हर के शर्म न के मसीह अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम आगो पाक जबान फखर कई आगो बड़ी फखर चुज़दाला बंदया लयसन के बल मसीह यकून अब्दन लिल्लाह शर्म न के ईसा अलैहिस्सलाम यकून अब्दन लिल्लाह चिशरे बंदा अल्लाह को बंदा वाले को शर्म न के अगोई इन्नी अब्दुल्लाह गुलो छत्री माशूम दे जागो के ने औ सोई इन्नी अब्दुल्लाह वे सल्ला बंदे मा अगो बड़ी फखर के सल्ला बंदे मा वल मलाइकतुल मुकर्रबून और न मलाइके निज़दीकान अल्लाह का शर्म के आगे फखर के बने व मन यस्तनकिर औ चाच शर्म को अन इबादती बंदगा अल्लाह व यस्तकबिर जानते बटुए फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ जरे जबूत और गिरल जान तरफ कटोल क्या मतलब तपूस गई भाई जमा इबादत दे वली न कहो वली जमा द बंदगानो बंदगी बोला फमल्लज़ीना आमनु हर चार कसानी बिशारा हर चार कसानी आमनु जुए मनल मसला दामन जिलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हु दामन जिवला मुश्किल कुशा दामन जिवला कारसार यवला लाइक गैबान पुकार ताहर खबर उमनला वआमिल स्वालिहाति औ अमल स्वालिह मुको फयुवफ्फीहिम उजूरहुम नो पूरा बोल की देता उजूरहुम अजूरा दई वयज़ीदुहुम मिन फज़ली और जिहाद बकी देला रब्बल फज़लना फज़ल से शेरे फज़ल दीदार इलाही दल्ला दीदार आगबोता नसीब शी हदीस राजी का हदीस में इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अगर क़यामत हुई खलक बराशी जनाब आदम अलैहिस्सलाम ला ए बाबा जाना अल्लाह के सवाल का अल्लाह तबिनतो का जे हिसाब किताब जन की अब वही बचो अल्लाह पर जलाल के नफ्सी 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 ज़नशम मेरे माँ सगा दसान रमदे माँ सगा जान से पगले अल्लाह पर जलाल के ज़नशम मेरे वही नूह अलैहिस्सलाम ला गावशी अलैहिस्सलाम ला वही नफ्सी नफ्सी अल्लाह ने पर जलाल के ज़नशम मेरे आगोई पर ब्राज़ील को हदीस से गालंडो बेगा वशी आखिर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुटूल पैगंबरान खत्म शी नबी अलैहिस्सलाम ईमान बराशी
لا ريب فيه لا ريب فيه شک کے نشتے نو بناوی با مقدمات یقینیا پاک بل شکنا قد جاءکم بتاکیق سرارالو تازوتا برحان من ربکم دلیل جانب در استازنا دلیل سشلے قرآن دلیل دے قرآن برحان دے امام رازی تفسیر کبیر کی لکھی دیر میں مفسر دے دیر میں خادم دا قرآن اگوی برحان من ربکم پیغمبر علیہ السلام دا جانبا درب استازنا کوئی برحان دا مراد امام الانبیاء رسول اللہ مبارک دے من ربکم دا جانبا درب استازنا او امام قرطبی لکھی قد جاءکم برهان من ربکم لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق والإبطال الباطل لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق والباطل والإبطال الباطل وأنزلنا إليكم نورا مبينا اور لگرم لتازد نورا مبینا نور کارا قرآن نور رسول اللہ نور دے روشنی داران آلا وانزلنا الیکم نورا مبینا قرآن کا دول افضل نور ہوئی قرآن مجید کے قرآن کا دول افضل نور ہوئی لکھی نورا مبینا دا نور دے دا روشنی دا تیرون دے باسی فاما الذین آمنوا اچھا کسان نیچوی من لمزدا آمنوا باللہ ایمان یاو با اللہ باندے دا منل چیز مال خیر و دا شر مالک صرف و صرف یو اللہ ولی دے بیر دے فقیر دے پیغمبر دے جن دے خپل مقام خپل درجہ خپل ځای خدا حاجت بگا قولو قابل نہ دے حاجتنا سب قول والا صرف اللہ حاجتنا بگا قول والا یو اللہ آوازنا غیبانا اویدو والا یو اللہ دومنل واعتصموا بی او منگلو لکولد اللہ پر کتاب اعتصام بحبل اللہ دالا کتاب مضبوط نیولو واعتصموا بحبل الله جميعا منگولو لکوئی کلکونی سی دالا کتاب جميعا طول دلوی واعتصموا بی او کلکونی و منگولو لکولی دالا پا کتاب بانے دالا کتاب کلکونی سو فسیدخلهم زرد داخل بیکی فی رحمت منو برحمت کی رحمت طرفنا وفضلنا بفضل کے سمانا دنیا کے رحمتنا جنت درم داخل کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نو دنیا کے فضل و قیامت کے جنت داخل کی فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ اللہ زمان کتاب کلب نیو اللہ جنت تلے موزی حدیث کی راضی کتاب اللہ یہ سبب دار سائلہ دا پڑھ لے طرفو بید اللہ یو طرف دلے اللہ سگلے یو طرف دلے وطرفو بیدیکم یو طرف تاسو سگلے یو طرف دلے اللہ سگلے کلک یونی صحیح مضبوط یونی صحیح سارے کلک یونی والو دا وی جنت
ذکر وشو آیت نمبر 11 کې کنه دا تقسیم د حصو د میراث هلته کې مکمل وشو یو خبره پاتې وه کلاله پېژنئ بې اصوله بې فروعه پښتو کې ورته میراث وایي چې نه پلار لیکي او نه بچي کلاله چې مکمل میراث نه اصول وي او نه فروع وي نه بچي او نه پلار لیکي دې ته کلاله ویل کېږي نو هلته کې پیسو بیان شو په 11 او 12 آیات کې خو د کلالې ذکر نه و نو قرآن داسې کار نه کوي چې نیمګړې خبرې وکړي مکمل کیسه ختموي نو دلته کې د کلالې تفصیل وشوي قل الله یفتیکم فی الکلاله وایه الله حکم کوي تاسو ته فی الکلاله په باره د کلالې کې ای لا اصول ولا فروع له نه اصول او نه فروع ان امرؤ هلک لیس له ولد که یو سړی هلاک شي نه وي د هغه ولد اولاد وله اخت د ده یو خور وي یو تن وفات شي اولاد یې نشته او یرثونه فلا نصف ما ترک نو دله نصف ما ترک نیم د هغه نه دی چې دی پرېښودی دی وهو یرثها ان لم یکن لها ولد وهو يرثها او دې میراث کې ویلې لري ان لم یکن لها ولد که نه وي د دې ښځې اولاد که نه وي د دې سړي اولاد وله اخت او د دې یو خور وي فلا نو دې له نصف ما ترک نیم د هغه دی چې ده پرېښودی دی نیم مال به نیم دوی شي نیم به د دې خور شي او نیم به د نورو خپلوانو شي او که ورور نو نیم به د ورور شي او نیم به د خور شي خو دې کې بیا هغه شی نشته چې د خور به نیم او د ورور به ډبل عام میراث کې خو دا یې که نه چې پلار وفات شي دوه لویانې یو یې زوی نو مثلا 3 لکه روپۍ پاتې دي نو ورور ته به دوه لویانې یو خور ده نو ورور ته به ډبل میلاو شي او خور ته به د هغې په نیمه خو د میراث چې کوم دی کلاله دې کې بیا هغه کیسه ختمه شوه دې کې د خور او د ورور هغه حساب برابر شو لس روپۍ پاتې شوې 50 زره د خور او 50 زره د ورور شوې خو که د دې صرف خور وه نو نیم به خور وه یو باقي به نور پله زامن ماما زامن بیا چې کوم الګ رګ و فلق کړي هغې به وهو یرثها وان لم یکن لها ولد او د میراث کې ویلې لري ان لم یکن لها ولد که نه وي د دې اولاد وان کانتا اثنتین پس که وي دی اثنتین دوه فلهما الثلثان نو دوی له دوه درېیمه مما ترک د هغه نه چې ده پرېښودی وي وان کانو اخوة او که وي دی اخوة وروڼه رجالا ونساء سړي او ښځې فللذکر پس د پاره د سړي مثل حظ الانثیین حصه ده په شان د دوو زنانو وان کانو اخوة او که وي دی اخوة سړي وروڼه رجالا سړي ونساء او ښځې فللذکر نو د پاره د سړي مثل حظ الانثیین حصه ده په شان د دوو زنانو يبين الله لكم أن تذلوا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين كويدي إخوة هما رجالا سوي ونساء أو خزي فللذكر ندفع سوي مثل إسلا حظ الأنثيين دفع پشان د دو زنانو خبره ما وختي وی کنه چې خزا او زوی آیا د دې کې
بل مسله ولما ځای نه دی کې غلط شو هغه مسله چې په اول ځای کې دی نه ده ښځه او سړی د ښځې چې کوم دی نو هغه به نیمه حصه حج الحسین او سړی چې کوم دی هغه به په اخلي ماخه حساب دی پوه شوئ هغه مسله هغه د دې ځای نه وه هغه بل ځای کې دی وروسته راځي یبین الله لکم ان تضلوا بیانوي الله تاسو ته دا مسله ان تضلوا ای الله تضلوا چې خطا نه شئ والله بكل شيء عليم الله پاک یو شی باندې عالم هو ذات صورت ختم شو په صورت کې بیان د امور کو چې هغې تعلق د اصلاح معاشرې سره هغه احکامات چې هغې په نفاذ سره معاشره کې امن راځي معاشره کې اصلاح راځي که دا احکامات نافذ نشو نو فساد به پې راشي که دا احکامات نافذ نشو نو قتل و قتال بدروني به زیات شي علاوه یا نافذ کړي ملک کې به امن راشي صورت په دریو حصو کې تقسیم و اولی 57 پورې و هغې کې 16 احکامات هغه حکمونه چې عوام یې په خپلو کې نافذ کړي دویمه حصه 58 نه 134 پورې وه په هغې کې 8 حکمونه وو بعضې حکمونه بادشاه له او بعضې عوام له درېیمه حصه کې 135 نافع پورې په هغې کې زواجر وو درېو ډلو ته مؤمنان اهل کتاب او منافقان دا درې ډلې وې دې کې زواجر وو لکه سم شي دا کارونه پرېږدئ صورت ختم شو الله دې موږ را قبول کړي حق موږ ادا نه کړی شو خپل کوشش مو وکړه الله دې موږ دا خدمت د دې صورت را قبول کړي الله دې موږ نور توفیق او همت راکړي د مخکې د خپل کتاب د خدمت کولو الله دې موږ راضي شي الله زموږ آخري خاتمه په ایمان سره کړي او دا ځای دا ترجمه د مدرسې الله خپل کتاب او سنت د خپل پیغمبر علیه السلام موږ کوم ملګري دې ځای ته راغلي زنانه دي نارینه دي مشران کشران سپین دي یا الله د ټولو شریف عایشات حاجات هغه ته په خپل فضل و کرم سره مشکلات په اسانتیا کې بدل کړي یا الله بیمارۍ هغه په شفا کې بدل کړي یا غواړي دې ځای مشر هغه بیمار دعا وکړي ټول اخلاص الله دې ورته صحت کامله عاجل مستمر نصیب الله دې ورته روغ صحت خپل دین د خدمت لپاره ورکړي نو چې څوک بیماران دي الله دې کور په خپل فضل و کرم سره کړي د چا څه حاجتونه دي الله دې ورته پوره کړي الله دې زموږ په دې ملک کې امن راولي الله دې زموږ د ملک نه بدامني ختمه کړي الله دې زموږ په دې ملک کې ښه حاکمان راولي یا الله ستا دې ملک ستا دې ځمکه باندې زموږ په دې ملک کې چې کوم دا ظلم شوی دی دا صورت تسکر جو شي صحابه پسې دا سره حبیب علیه السلام ملګرو پسې په دې باندې ویل کېږي الله موږ په هغې باندې شهید دی الله موږ دعا وکړي الله دې هغه خلک تباه او برباد کړي الله دې هغې نه چې کوم ناپوه دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي او چې کوم سره نه پوهې کوي الله دې ورسره پوه شي الله دې تباه او برباد کړي چې کوم د صحابو په صفت کوي کنځل کوي سپکې ګناهګانې کوي الله دې تباه او برباد کړي الله دا خلک یا الله ستا د نبي اسلام صحابه ډېر لوی خلک د هغې هغه درجې ته څه نقصان نه رسي یا الله زموږ د ایمانونو هغه یا الله زموږ کمزوري ایمانونه دي چې موږ د دې هغه تپوس نشو کولی زموږ په ملک کې دا کارونه کېږي او موږ د هغې تپوس حق نه لرو یا الله مسلمانان غالب دي دغه خلک کمزوري دي چې هر څوک دي بیروني قوتونه دي اندروني دي یا الله ته په خپل قهر سره تباه او برباد کړي الله دې سنابود کړي یا الله ستا د دین د صوبیدارانو هغې پسې بدې کړي وي یا الله ستا د حبیب علیه السلام د ملګرو د هغې تنفیذ کړي هغې پسې کنسل کړي یا الله ته ورسره پوه شي الله موږ د دغه ګناه نه بري کړي یا الله موږ په حالونو رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله وصحبه اجمعین عند جمعة إن شاء الله بسورة مائدة تأتي درخواست کتابونه